نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته سپیشل ده. که څوک دا غواړي چې یاره زه دې مالدار شم، یاره زما رور مالدار شي، یاره زما خور مالداره شي، یا زموږ خاندان کې بل یو فرد دی مالداره شي، نو هم دا کلمات د صرف 314 پیري وای. الله پاک به د انسان خامخا مالداري. نن سبا محترمو چې څومره حالات دي، څومره حالات کړکېچن دي، هر سړی په دې پسې حیران دی خدای پاک څنګه رزق را پیدا کړو. نو په داسې حالاتو کې داسې ناشنا آیت د قرآن مجید تاسو په دې باندې ټرای وکړئ، انشاءالله العزیز تماشا کوئ چې الله پاک به تاسو له رزق ډیر زیات درکړي. که څوک محترمو د نوکرۍ لپاره کوي، انشاءالله العزیز الله پاک بوله په ښه ځای کې نوکري ورکړي. دغه رنګې د رزق او د مال او دولت د رزق د باران لپاره محترمو که څوک د وظیفه کول غواړي، تماشا کوئ انشاءالله العزیز الله پاک بوله ډیر زیات څه ورکړي. ولیکن محترمو صرف یقین غواړي، یقین کامل غواړي. چې کله ستا یقین کامل او ستا یقین دا و چې بالکل الله پاک کولی شي، هر څه کولی شي، خو که چېرته ستا په الله پاک باندې یقین نه و، نو بیا به ستا حال څنګه بیا به ته مایوسه شي. خو چې کله مایوسه شي، ایسته به ناشکري هم شروع کړې. ناشکري دې شروع کړله، نو بیا انسان کفر ته محترمو نږدې کېږي. مسلمان سړی ناشکري ګوره نه کوي چېرته. په ژوند کې هم چېرته مایوسه نه شئ. لا تقنطو من رحمت الله، تاسو د الله پاک د رحمت نه مایوسه کېږئ مه. بعض وخت کې یو انسان د ژوند مقابله ونه کړی شي، څه بس ګیلې میلې شروع کړي، پیسې نشته، دا چل دی هغه چل دی. محنت شرط دی. الله پاک دنیا پیدا کړې ده، دارالاسباب ده. اسم الله پاک کولی شي چې خلکو له څه ورکړي؟ نه، دنیا دارالاسباب ده. نو تاسو به اسباب لټوئ، هغې نه بعد به الله پاک تاسو له رزق وغیره درکوي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د هغې ترتیب او طریقه کار داسې دی چې تاسو به د 5 لمونځونو اهتمام کوئ. یوه خبره. دویمه خبره دا د قرآن مجید تلاوت به کوئ. درېیمه خبره دا وظیفه به کوئ روزانه 314 پیرې. انشاءالله العزیز بیا تماشا کوه چې الله پاک ژوند او حالات دا څنګه بدلوي. وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی: المعطي هو الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. المعطي هو الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. نو همدا وظیفه د خپل ژوند معمول سازه کوي. انشاءالله العزیز انشاءالله محترمو دعاګانې وکوئ. دومره پاورفل، دومره بهترینه، دومره عظیم شان وظیفه ده چې الله پاک به ستاسو ژوند او الله پاک به ستاسو قسمت دا بدل کړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.